بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو حدیث دی سعید بن سلیم رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ارشاد نقل کئی چې قیامت پرز دا الله پنیز د کلام الله نه داغه د کلام نه غټ شفارس والا به څوک نه وي، نه څوک نبی نه فرشته. دا قرآن مجید چې دی دا شفاعت بکی او شفارس بکی. انسان نیک اعمال هم کوي سره د دینا دا شفاعت هم محتاج دی، بلکې که تاسو خیال وکئ نو دا شفاعت هم د نیک عمل د وجې نه میلاو شي. مثلا دا قرآن چې شفاعت کوي نو ولې کوي؟ ځکه چې د دې قرآن او د کلام تلاوت کړی وي، تلاوت یې کړی وي، نو دا تلاوت یو عمل شو. اوس ورته الله تعالی دا کلام شفیع او شفارسی وګرځوي او داسې شفیع او شفارسی چې د هغه شفاعت عند الله مقبول دی او خدای پاک به قبلوي. نو دا شفاعت چې سړي ته ملاویږي د انبیاء کرامو، د ملائکو، د علماو، د نور صلحاو کم شفارس چې کوي نو د هغې په شا هم چې تاسو ګورئ دې سړي څه نیک اعمال وي او که اسم نه وي نو ایمان ورسره وي. څه ورسره وي؟ ایمان ورسره وي. ځکه چې ایمان نه وي بیا خو د شفارس استحقاق دا بالکل مکمل ختم شي. بهرحال ځان ته شفارسی پیدا کول دا ښه خبره ده او امید ساتل چې څوک به مو شفاعت وکړي، خو په هغه شافع او شفیع چې ټول نه زیات کم الله ته مقبول دی، هغه د هغه کلام دی. دا مولانا زکریا رحمت الله علیه دی دا یو د بزاز په روایت سره خبر نقل کړي چې سړی مړ شي د کور والا چې کوم دی، کور والا چې دی په تجهیز او تکفیر سره دې سره مشغولي چې دا وخخو انتظام کوي او د سر ته یو نهایت حسین و جمیل صورت یو سړی وي. دا اوس چاته ښکاري نه، دا د الله تعالی قدرتونه دي. خو یو حسین خوبصورته سړی وي هغه د سر ته ولاړي چې د ته کفن ورکي، دا سړی د کفن او د سینې په منځ کې راشي د سره مرګرتیا شروع کی، قبر ته لاړ شي. قبر کې چې کله کېدي دفن وکړي خلک واپس شي نو منکر نکیر یو دو فرشتې دي دا راځي د سوال او جواب دپاره. دې سړي ته یو سیټ ته شه چې موږ د نه څه تپوسونه وکړو. دې ورته دا زما ملګری دی او زما دوست دی، زه دې یوازې نشم پرېښودی. تاسو خپل کار کوئ، سوالات هغه کوئ، خو زما خپل دغه دی زه در نشم جدا کېدی، زه به ده سره یم، تاسو خپل سوال جواب کوئ. دې به چې جدا کېږي نه تر دې پورې چې دې جنت کې داخل نه کړي، زه به ده سره یم. بهرحال بیا چې لکه تپوس کوي متوجه شي نو دې ورته وایي چې یاره زه هماغه قرآن یم چې ته به بلند آواز سره زه لوستلم او کله به پست آواز سره کله بلند آواز سره تا زما تلاوت کولو، زه هغه قرآن مجید یم. بیا منکر نکیر سوالات وشي دغه مه کوه چې سوالاتو نه فارغ شي. بیا ورته دې بندوبست کوي د بسترې، د ریشم بسترې او د خوشبو نه ډکه، او دا د دپاره مطلب دی چې دا قبر کې تر اخره پورې دی چې داخل کړي نی زه به د سره یم، زه د ذمه دار یم. دا اوس څومره لوی فضیلت شو. نو قرآن سره تعلق یو خو موږ ایمان راوړی دی، دا ضروري شی دی په قرآن چې د خدای کلام دی. بیا که موږ ناظره وایو، بیا که حفظ کو، حفظ کې تلاوت وي، حفظ کې څه وي
تلاوت یو ډیر تلاوت یې هغې نه پس چې بیا کله سړی تلاوت کوي مونځ کې کوي تراوو کې کوي ځان ته کوي خو تجوید سره صحیح قرآن چې یاره دا واقعي دا تلاوت دی نو دا الله تبارک وتعالی ورته د خوبصورت انسان په شکل کې د کفن او د وفات په ټایم کې راولي د سره ملګرتیا شي او بیا قبر ته ورسره لاړ شي او هلې پرې شي جنت ته څه دی داخل کړي نو دا ډېر لوی فضیلت دی چې کوم خلک د قرآن سره تعلق ساتي او تلاوت کوي نو تاسو خوش قسمته یې چې د دې تعلق تاسو ساتلی دی خو دا زیات نه زیات 2.5 کاله د حفظ والا خو چونکې دا خو تاسو ته وایي د الله کلام دی دا به ټول عمر د تلاوت کې فرض مسکې به کې لږ لږ وي تراوو کې ډېر وي نفلونو کې ډېر وي ځان ته نفلونه کوي دې نه علاوه چې په لار روان وي نو تلاوت کولی شي دا تلاوت ځان ته عادت جوړ کړي چې دا مو ځان ته عادت جوړ کو انشاءالله الله به دغه سعادت مونږ تاسو ټول ته نصیب کړي الله تعالی دې مونږ تاسو ټول چې کوم دی نو دا افضل نعمت دا مونږ ټول ته را نصیب کړي او دغه فضیل دی الله تعالی مونږ ته ثابت کړي